أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ ہجر پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 16 17 18 19 20 پنځه آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي ما قبل سره ربط او مناسبت. نو ما قبل سره ربط او مناسبت دا دی چې دې نه مخکې د اسمانونو ذکر وشو. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، نو اوس دې آیات کې الله رب العزت چې نو هغه هم د اسمان ذکر کوي، د رکوع کې هم د هغې ذکر کېږي چې مونږ په اسمانونو کې چې نو هغه بروج قلعې چې دی نو هغه جوړې کړي دي. وزیناها للناظرین، او د اسمان مونږ د کتونکو د پاره ښکلی کړی او مزین کړی دی. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، یقینا مونږ جوړ کړي په اسمانونو کې چې نو هغه برجونه. بروج دا د برج دمه دی، او برج چې نو هغه غټ غټ ستورو ته هم ویلی کېږي، قلعو ته هم ویلی کېږي، او کم چې سیارې دي 14 نو هغې ته هم ویلی کېږي. درې واړه قولونه چې دی نو هغه په دې کې شته. بعضې وایي چې دی نو هغه بروج دا غټ غټ ستورو ته ویلی کېږي، بعضې چې دی نو هغه وایي دا قلعو ته ویلی کېږي چې کم د فرشتو په اسمانونو کې چې نو هغه کورونه دي، زونې دي د اوسېدلو، نو هغې ته ویلی کېږي. او بعضې تفاسیر چې نو هغې معنی کړي لکه خازن کې چې نو هغې ذکر کړي، هغوی دې نه چې نو هغه دا کې چې نو مدارک کې وایي چې دی نو هغه 14 چې نو هغه برجونه دي، او بیا د هر برج چې نو هغه 2 منزلونه دي. 28 ورځو کې چې نو هغه سپوږمۍ دغه توی کوي. بهرحال خو اکثر تفاسیرو دلته د بروج معنی چې نو هغه په ستورو سره کړي. وزیناها للناظرین، او پای باندې دا دویمه جمله دلالت هم کوي. الله وایي موږ چې نو هغه دغه اسمان ښایسته کړی دی چې نو هغه د کتونکو دپاره. نو کله چې دا ستوري وي، او خاص کر اوس په دې ژمي په دې موسم کې، نو کله وریځ بیا دا وریځ ختم شي، باران وشي، نو د اسمان دا فضا چې دی نو هغه ښکلې شي. نو دغه فضا کې چې سړی وګوري نو د اسمان یو پړق چې نو هغه کوي ګڼ شي ستوري، نو هغه ډېر خوند کوي. اوس دلته چې نو هغه یو ورکوټې شانتې ځای نو هغه ذهن ته سوال راځي چې اسمان خو دی نه ډېر اوچت دی، او دا ستوري او سیارې چې نو نور او سپوږمۍ او دا خو د اسمان نه ډېر لاندې او ښکته چې دی نو هغه دی. نو جواب دا دی چې اسمان په قرآن کې چې نو قرآن احادیثو کې د دې اطلاق په دواړو سره کېږي. دا کم چې 9 اسمانونه دي په دې سره هم اطلاق کېږي، او دا بره چې کومه خلا او فضا ده نو دغې خلا او فضا باندې هم د اسمان اطلاق چې دی نو هغه کېږي. نو چې کله دا دواړو اطلاق په هغې باندې چې دی نو هغه کېدی شي، نو د دې وجې نه دلته چې نو هغه صحیح راوړی دی، لفظ سما چې دی نو هغې راوړی. وحفظناها من كل شیطان الرجیم، او حفاظت کړی دی موږ د دې چې نو د هر شیطان رټلی شوي نه. اوس د اسمانونو چې نو هغه الله رب العزت محفوظ او محکم چې نو هغه پیدا کړی دی. دې ته د شیطان چې نو هغه رسایي دا نشي کېدلی. تفسیر مدارک او تفسیر خازن چې نو هغه لیکلی دي چې لاول به د اسمان ته د شیطانانو چې نو هغه تک کېدی شو تلل به، خو چې کله حضرت عیسی علیه السلام چې نو الله پاک مبعوث کو، نو دی 4 اسمانونو پورې چې نو هغه بند شول، باقي 3 ته چې نو هغه بتلل. چې بیا کله حضور علیه السلام الله جل جلاله پیدا کړلو، نو بیا د دوی پابندي مکمل شول، او دوی اوس د فضا پورې چې نو هغه تللی شي، بره یو اسمان ته هم نشي تللی. تفسیر آسان ترجمه قرآن او معرف القرآن کې دا دوانو حضرات لیکلی دی، وی دا د اسمانونه کله چې شیطان الله جل جلاله د اسمانونو جنت نه راکوز کو،
نو د هغې وخت نه په دوی باندې چې نو هغه پابندي ده، دوی بیا اسمان ته چې نو هغه نشي تللی. البته دوی چې دا اوس کمې خبرې او دا اوري بیا نو وایي دا چې دا کومه فضا ده بره نو په دې فضا کې اوري. ځکه حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا دی چې کله الله جل جلاله چې نو هغه د فرشتو ته یو حکم په حواله کړي نو دوی دغه حکم چې کله راوړي نو دوی بره په وریځو کې په اسمانونو کې د دې تذکره کوي. نو چې اسمان نه ښکته دوی وریځو ته راکوشي د فضا ته راشي نو دوی دا تذکره کوي او د دغې تذکرې په وخت کې دا شیطانان د یو بل په اوږو باندې چې نو هغه کیني. حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا دی. علامه چې نو هغه سفیان رحمت الله علیه چې نو هغه سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي د هغه به حلقه هم جوړه کړم هغوی چې دقه شانتي څنګه چې دا ګوتې خلک داسې کېدي داسې کړی چې نو هغه جوړه کړي او دوی بره وخېږي نو دوی دغې غوږ ورته کېدي نو چې کله غوږ کېدي نو پرشتي چې نو الله پاک په هغوی پسې دغه شهاب ثاقب چې نو هغه مقرر کړی فاتبعه شهاب مبین نو دا شهاب مبین چې نو هغه راشي دغه شغله او دغه شغلې چې نو هغه وسوځي. نو بعضې ډایرکټ په صحت مړ شي، بعضې چې نو هغه په یو ځای ولګي، بعضې چې نو هغه اوتر کي د دوی ذهن چې نو هغه څه کوي ګډوډ کي او کله داسې هم وشي چې دا خبر ډایرکټ بل ته او بل نه بل ته چې نو هغه نقل شي او دغه خبره بیا راشي او کاهن ته په چې نو هغه په غوږ کې کېښودلی شي. نو چې کله دغه کاهن او فالګري ته راشي نو بیا دې دغه سره چې نو هغه سل دروغ د خپل طرفه کې او یو دغه خبره کوي نو بیا چې څوک راځي د دغه خبرې هغه ورته کوي. نو بهرحال الله وایي وحفظناها من کل شیطان الرجیم موږ دغه اسمان چې نو هغه محفوظ کړی د هر شیطان چې نو هغه رټلی شوي نه الا من استرق السمع مګر چا چې نو غوږ څارنه وکړله په غلا په پټه باندې چې نو هغې غوږ کېښودلو فاتبعه شهاب ثاقب نو آیا دا شهاب ثاقب په اسمان کې چې دا کم ستوری ویستلی کېږي دغه شغله چې نو هغه ځي نو دا د حضور د زمانې نه مخکې ولو او که نه د نبي علیه صلات وسلام د پیدایش نه وروسته دا شروع شوي نبوت میلایدو نه وروسته شوي دي. نو دواړه قوله په دې کې دي. یو بعضې حضرات مفسرین وایي چې دا د مخکې نه نه ول خو د حضور د زمانې نه وروسته شروع شي خو جمهور مفسرین او جمهور علماو قول دا دی چې دا د نبي علیه صلات وسلام د پیدایش او د مبعوث کېدو نه مخکې هم دا ول او باقي باندې چې نو هغه د صحیح مسلم روایت چې نو هغه دی او بخاري کې هم دغه روایت شته خو ما مسلم شریف کې کتلی دی بخاري کې ما نه دلدلی نو صحیح مسلم چې نو هغه روایت دی په هغې مفهوم دا دی چې کله چې نو هغه دوی دقه شانتي نو د غوږ دی نو په دې کې چې نو هغه دا دی چې شهاب ثاقب دی چې نو هغه دقه کېږي دلته نو بالکل خبره مې بالکل حدیث ته ذهن نه ووتله نو الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب نو مونږ په دې پسې چې نو هغه شهاب ثاقب چې نو هغه پرېږدو. نو حضور علیه صلات وسلام حدیث مفهوم چې نو هغه دا دی چې حضور علیه صلات وسلام چې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین سره یو پیره چې نو هغه جماعت کې ناست او تشریف فرماو په دې کې چې نو هغه داسې دا ستوری دا شغله لاړه نو چې کله دغه شغله لاړه نو د شغلې د تلو سره حضور علیه صلات وسلام فرمایل ستاسو به په زمانه جاهلیت کې د دې متعلق څه خیال و نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین او فرمایل الله رسول زمونږ بچی نو هغه دا خیال او دا ذهن به مو چې څوک لوی سړی چې نو هغه پیدا شو نه شپه باندې یا څوک لوی سړی چې نو هغه مري یا څه نوي لویه غټه حادثه چې نو هغه په دنیا کې کېږي نو ځکه دا شغله چې نو هغه لاړه او د زمونږ په دې خلکو کې هم مخکې دا خبره چې نو هغه مشهوره نبي علیه صلات وسلام نه دا نه د چا د پیدایش د وجې نه ځي نه د چا د مرګ د وجې نه داسې کېږي نه د څه حادثې د وجې نه کېږي بلکې دا خو الله رب العزت د دې دپاره چې نو هغې پیدا کړي دي چې کله شیطانان دی بره چې نو هغه غوږ کېږي او پرشتو خبره چې نو اوري الله چې دوی ته کوم حکم کړی آینده زمانه کې څه کار کېږي یو حکم ول ورکړي نو دوی چې کله هغې ته غوږ کېږي نو د الله د طرف نه پسې دغه شهاب ثاقب چې نو هغه دا پسې راپسې شي او دوی په هغې باندې وسوځي د دې کې چې نو هغه د دغې خبرې دا څه نشته نو ځکه الله وایي فاتبعه شهاب مبین والارض مددناها والقینا فیها رواسي الله وایي موږ ځمکه چې نو هغه وغوړوله خوره مو کړله والقینا فیها رواسي او موږ چې نو هغه واچول په دې کې چې نو هغه غرونه ټک وهل مو په دې کې چې نو هغه غرونه
اوس مکه چې نو هغه څنګه شوه نو مکې مکرمې ته چې نو هغه القرا ویلې کېږي. نو ټوله ځمکه الله رب العزت د دغې ځای نه چې نو هغه خوره کړي. کوم ځای چې خانه کعبه ده دا د ټولې دنیا چې نو هغه مرکز دی او مین ځای دی. بیا د دغې نه وروسته الله جل جلاله دا ټوله ځمکه چې نو هغه دنیا یې خوره کړې ده. او یو قول کې نو هغه راځي چې دا د اوبو یو کاڼی او دغه ته الله جل جلاله د هیبت په نظر باندې چې نو هغه وکتل د دغه نه چې نو بسطت الارض ځمکه چې نو هغه د دې نه ټوله چې نو هغه خوره شوله. اوس دلته چې نو هغه دا خبره یاد ساتئ چې بعض چې نو زموږ جدید چې نو هغه کم فلاسفه او ساینسدانان دي نو دوی چې نو هغه دا خبره کوي چې ځمکه چې نو هغه ګول ده. ځمکه د دغه نه نو هغه خوره شوې ده. موږ وایو دوی وایي ګول نه. نو دا یاد ساتئ چې کله د دوی ټکراو د قرآن او احادیث سره راتلل نو زمونږ ایمان به بیا هغه وخت کې په قرآن او حدیث باندې د دوی خبره چې نو هغه نشو منلی. مخکې هم څو درسه کې موږ ویلي چې دوی د یو خبرې متعلق چې نو هغه کړی بیا وروسته چې بل فلسفي بل ساینسدان راغلی د هغه چې نو هغه نفي کړي. خو قرآن احادیث هم انقه دی چې کم په اول ورځو هغه نن هم دی. دویمه خبره چې نو هغه دا ده چې صحیح ده که ځمکه ګول هم شي نو د هغې نه چې نو هغه انکار نشي کېدی. ګول ده چې ګول ده خو چې کله یو غټ شیز وي او دا ګول وي نو په دې کې هم تاسو وګورئ د دې یو زاویه چې نو هغه یو طرف د هغه ځان نه په خپله مربع ښکاري. نو ځمکه که ګول ده خو اوس دا ځمکه غټه دومره ده چې د دې دغه ګوټونه هر څه چې نو هغه خلکو د ښکار دي چې لکه داسې چې ورسي دغه زنګ بری ریکورډ کې نو هلته هغه ګول مسجد دی که نه نو اوس هغه جومات ښکته ګول دی نه بره چې نو هغه جومات ټول داسې غونډ چې نو هغه جوړ شوی دی لاندې چې ورته ته ګورې نو هغه څه دی خور ورتلی دی که نه نو داسې هم چې نو هغه کېدی شي ځکه ځمکه غټه ده چې غټه ده نو هغې یو زاویې چې نو هغه هم داسې یو طرف دومره پلن چې نو هغه تلی شي. بیا دغه ځمکه د اوبو د پاس وه نو دا به خوځېدله نو د دغې خوځېدو د ختمولو دپاره چې نو الله رب العزت په دې باندې بیا غرونه چې نو هغه ولګول. وانبتنا فيها من كل شيء موزون او بیا الله وی مونږ راوټکولو په دې ځمکه کې چې نو هغه هر یو شیز موزون چې نو هغه په مناسبت سره نو چې کم شیز څومره په کارو هغه شانتي یو معنی چې نو هغه دا کړله موزون په معنی چې نو اندازه سره مونږ هر یو شی په دې کې راوټکولو په اندازه سره. لکه مثال په تور کې خلکو د نو هغه د څومره غنمو ضرورت دی سوره دوارو ضرورت دی سوره چې نو هغه د وریجو چاولو ضرورت دی نو د هغې په قدر الله پاک چې نو هغه راټوکوي. ولی که اوس چېرته داسې کړي چې الله رب العزت د هغې نه ډېر د یو کال دپاره چې د څومره خواړې او د هغه والا په یو ټایم باندې راوټوکوي الله قادر مطلق ذات دی کولی شي. د اوبو خلکو د دومره ضرورت دی الله پاک یې ورکوي. د هوا دومره ضرورت دی الله یې ورکوي. نو که د غلې هم داسې ضرورت یې او الله پاک ډایرک ورکوي الله ته خو څه مشکله نه ده. خو بیا به د خلکو ژوند چې نو هغه ګران شي دومره شی به خلک ضایع کوي کم ځای کې بیا به د هغې د ضایع کولو د هغې د سټاک کولو جمع کولو خو به هم انتظام کول غواړي. نو الله رب العزت په هغې مناسبت سره وکړي. یا لکه مثال په طور کې کم چې نو هغه پلو پروت نه نو اوس دا الله رب العزت په اندازې سره مختلف چیزونه مختلف موسمونو باندې پیدا کوي. که دا ټول په یو ځای وکړي نو دا بیا څښاک کېږي. نو چې کله څښاک کېږي نو خلک به بیا د هغې سره څه کوي نو ځکه یو معنی دا ده انبتنا فیها من کل شیء موزون په اندازې سره. او دویمه معنی چې نو هغه دا ده چې هر یو شی الله په خپل مناسبت سره پیدا کړی. مرچکې الله په خپل مناسبت پیدا کړی ټماټر په خپل مناسبت پیدا کړی کدوی په خپل مناسبت پیدا کړی. نو هر شی نو الله رب العزت د هغه په خپل یو مناسبت سره او ذائقې سره او فایدې سره چې نو هغه پیدا کړی. وجعلنا لكم فيها معائشه او الله وی موږ چې نو هغه پیدا کړی ستاسو دپاره په دې ځمکه کې اسباب چې نو هغه د ژوند تېرول. معایش دا جمع د معیشتون ده او معیشت څه ته ویلی کېږي نو تفسیر خازن چې نو هغې معنی کړې ده وهو ما یعیش به الانسان. معیش دا چې نو د معیشتون جمع ده او معیشت چې نو هغه ویلی کېږي وهو ما یعیش به الانسان مدت حیاته هغې څیز ته چې په هغې باندې انسان د خپل چې نو هغه ژوند څوره وي هغه تېری فی دنیا من المطاعم والمشارب والملامس ونحو ذلک چې هغه چې نو هغه د خوراک نه د څښاک نه د لباس نه او څومره شیزونه چې د هغې انسان ته چې نو هغه ضرورت وي نو دغه ټول الله رب العزت چې نو هغه د انسان دپاره پیدا کړي.
ومن لستم له برازقین او الله رب العزت وایي د هغه چا دپاره هم چې تاسو د هغوی ته رزق نه ورکوئ. یعنې ډېر شي د خدای مخلوق په وچوب او په دریاب کې داسې هم دی چې تاسو د هغې د رزق چې نو هغه تاسو نشئ ورکولی. یعنې ظاهر کې خو ته دا زما کشران دي دوی چې نو هغه زه وله چای ډوډۍ کوم، یا دا زما چې نو هغه غوا ده میخه د خر دی ګډه ده بیزه ده دې له چې نو هغه زه دا ګیا راوړم. نو الله وایي ومن لستم له برازقین ډېر مخلوق خو د خدای هغه هم دی چې تو د هغې له د سره رزق هم نه ورکوې، ته یې ښکار کې ستا په پیدا راځي او تو د هغې له یو شی هم نه ورکوې، هغې له ټول الله پاک چې نو هغه رزق ورکوي. نو دومره څومره مخلوق دی بې شماره چې نو هغه دی، او قرآن هم په هغې ګواه دی. ځکه چې نو هغه وایي لأن رزق جمیع الخلق علی الله، دا ټول مخلوق رزق چې نو هغه دا په الله باندې دی. قرآن کې الله هم چې نو هغه وایي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. نو ځکه الله وایي چې نو هغه ستاسو دپاره مې هم اسباب چې نو هغه د معاش پیدا کړي، او هغه له هم چې کم تاسو د هغوی له چې نو هغه رزق نشئ ورکولی، الله رب العزت د هغوی له هم رزق ورکوي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. ولقد جعلنا یقینا مونږ جوړ کړی فی السماء په اسمان کې بروجن برجونه او غټ غټ ستوري، وزیناها او ښایسته کړی دی مونږ هغه اسمان للناظرین د کتونکو دپاره، وحفظناها او حفاظت کړی دی مونږ د دغې اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان مردود نه، الا من استرق السمع مگر هغه څوک چې په غلا واوري، الا من استرق السمع مگر هغه څوک چې غوسکاره نه وکړي، فاطمعه شهاب نو پس ولګي په هغه پسې یو شغله ستوری مبین روښانه، والارض مددناها او ځمکه خوره کړې ده مونږه، والقینا فیها او مونږه اچولې دي په دې کې رواسي غرونه، وانبتنا فیها او راټکولې دي مونږ په دې کې من کل شیء هر یو څیز موزون مناسبو، وجعلنا لکم او پیدا کړی دی مونږ تاسو دپاره فیها په دې ځمکه کې معاشه سامان د ژوند، ومن لستم له او هغه چا له هم چې نه یې تاسو د هغه برازقین رزق ورکوونکي.